د شوال شپږ روژې ونیولې. نو نبی اسلام او فرمایل کان کصیام الدهر کله. نبی اسلام او فرمایل دا زما د امت محمدیه لپاره داسې شوه چې زما امت ټول کال بلکې ټول عمر روژې ونیولې. ټول سبحان الله. چې دا مبارکه میاشت د شوال مبارکه میاشت دوه سيزونه پکې سنت دي. یو پکې واده سنت دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها چې په شوال کې زمان نکام شوی دی، وادم شوی دی، او په ما دا واده دومره بختور راغلی دی چې د محمد رسول الله زنکدنو زما لاړې او د محمد رسول الله لاړې الله یو ځای کوي. نننۍ جمعه چې د شوال ابتدا شروع کیږي نو د یوم الفطر معنی د عید الفطر نه شروع کیږي. د اختر لومبۍ ورځ دا د شوال د میاشتې لومبۍ ورځ ده، او دا میاشت داسې بختوره میاشت ده چې د دې ابتدا د اختر د ورځ نه کیږي. د ما محترم چې دغه ورځ ته په عربي زبان کې یوم الرحمه وایي چې دا رحمتونو والا ورځ ده. نو پته ولګېده چې د شوال دا د اسلامي ترتیب باندې په اسلامی میاشتو کې محرم پسې معنی رمضان پسې شوال 10 نمبر میاشت ده، او په دا میاشت کې دوه کارونه سنت دي. په هغه کې د ټولو نه مخکې واده کول، ودونه او نکاحونه کول په دا میاشت کې سنت دي. زما محترم ځکه چې د نبی اسلام مبارک واده د عائشه رضی الله تعالی عنها سره په دا شوال کې نکام شوی و، او د نبی صلوات و سلام مبارک سره وادم په دا شوال کې شو. و زمونږ د مسلمانانو اکثر یو ذهن دی، هغې دا خبره کوي چې یاره د دوه اخترونو په منځ کې کوم واده وشي نو دا سپیری. دا به زمونږ اکثر شیخ صاحب هم فرمایي، دا زمونږ د مسلمانانو بلکې خصوصا زما د هغه خویندو میندو ذهن دی چې د دوه اخترونو په منځ کې کوم واده وشي نو دا سپیری. دا نی پکار علن کې شریعت وی دا واده چې کوم دی سنت دی، او دا خبره د اوس نه دا د نبی اسلام د زمانې نه تر 1400 ساله پورې چلیږي. د ما محترمو وی چې یو انسان د دوه اخترونو په مابین کې واده وکړي دا واده په سپیری. عائشه فرمایي که ته د سپیروالي خبره کې قسم دې په ما دا واده دومره بختور راغلی، زما د نبی صلوات و سلام مبارک دا واده دومره بختور، او زه چې د خپل بختورتیا خبره کوم زه دومره بختوره ښځه یم چې آقای نامدار محمد عربي، محمد مصطفى، احمد مجتبى، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه تشریف یوړه، د دنیا نه ګویا انتقال پر راغی، د دنیا نه وفات شو، او چې وفات کېده په حالت د زنکدن کې د محمد رسول الله پاک نبوت والا سر زما په سینه باندې پروتو. دا زما د بختورتیا لوی علامه وه چې نبی اسلام وفات کېده او سر مبارک زما په سینه باندې پروتو. دویمه خبره کوم زه داسې بختوره ښځه یم چې نبی اسلام مبارک وفات کېده په زنکدن د حالت کې زما او د نبی صلوات و سلام مبارک لاړې الله یو ځای کړي دي. زما زه دومره بختوره ښځه یم. او هغه واقعا داسې شوی وه وایي چې نبی صلوات و سلام مبارک وفات کېده د زنکدن ډېره سخته وه. الله دې موږ د زنکدن د سختې نه وساتي ټول امین وایي. کله چې انسان باندې د مرګ سخت راشي او کله انسان وفات کېږي زما محترمو او دته پته ولګېږي چې زما د دنیا نه بس زما د دنیا نه واپسي د عقبا ته یا زما د دنیا نه واپسي د کندې ته زما محترمو. ځکه نبی اسلام وی القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار. زما پیغمبر قبر ته کنده ویلې ده، او چې دا کندې ته زما ستا واپسي کېږي او په دا حالت کې انسان پوهي چې زه د دنیا نه روان یم زما محترم. بیا ورته پته ولګېږي ګویا د خپل اولاد را یادې چې زما اولاد به څه کوي، خپله ښځه وي ښځه رانه پاتې کېږي، بچي رانه پاتې کېږي، مال رانه پاتې کېږي، والدین رانه پاتې کېږي، عهده رانه پاتې کېږي، بیلنس رانه پاتې کېږي. زما محترم خو د سره دا فکر نه چې زما به په قبر کې څه حشري. زما محترم دا فکر نشته. او هلکه تاسو ته یو خبره کوم، تا چېرته په دا ټوله زندګۍ کې تصور کړی دی چې یاره په ما باندې به د زنکدن یو زمانه راځي؟ دا سوچ تا کړی دی چې زه به وفات کېږم؟ یا لکه مسلمانه تا دا تصور کړی دی چې ما باندې مرګ راځي، د مرګ په زما دروازه ډبوي؟ تا سوچ کړی دی چې زه به مړ کېږم؟ دا سوچ چا کړی دی زما محترم؟ دا تصور چا کړی چې زه به مړ کېږم؟ د مړ کېدو والا سوچ چا کړی؟ ابره زه والد صاحب سره مقبرې ته لاړم. زمونږ مقبره محب بانډه کې غازی بابا ده، او مقبرې ته لاړم د اختر په روزونو باندې په دا ورځو کې
اکثر مقبرو ته خلک راځي زما محترم، خپل قبرونو له خلک ځي. که ستاسو خیالي د اختر په سبا باندې ځي قبرونو ته، د قبر دغه کې خپل قبر ګوري چې دلته زما والدین پراته دي، او قسم دی دا قبرستان د انسان لپاره یو عبرتګاه ده. ګورئ ښه، دا قبرستان د انسان دپاره یو عبرتګاه ده. او زما حقیقي کور هلکه ته چې بلډینګ جوړ کې په واده تا نوی کور واغسته، بار بار ورته تماشې کې کار پکې پاتې دی، جي کار کومه غیب مې دکان کې نه ښکاره کې، یاره جي نوی کور مې اغوستی دی، هغې دپاره تیارې کوم. تا نه تپوس کوم قربان ستا چې کوم کور دی په قبرستان کې، تا چېرته د هغې تماشه کړې ده چې دې له راځم دا زما ځای دی زما محترم؟ تا د دا کور تماشه کړې ده چې ستا تصور راشي چې په ما دا ځنکدن را روان دی، په ما دا مرګ را روان دی زما محترم. زما به د مرګ سره ملاقات کیږي، زما به د کندې سره ملاقات کیږي. په دا کنده کې به زه بربند پروت یم. ای مسلمانانو، په دا کنده کې به زه بېنوا پروت یم. خبره مې دې پورې کوله چې دا مبارکه میاشت ده، د شوال مبارکه میاشت ده، دوه څیزونه پکې سنت دي. یو پکې واده سنت دی چې عایشه رضی الله تعالی عنها چې په شوال کې زما نکاح هم شوی ده او واده هم شوی دی، او په ما دا واده دومره بختور راغلی دی چې د محمد رسول الله ځنکدنو زما لاړې او د محمد رسول الله لاړې الله یو ځای کړی چې عبدالرحمن ابن ابي بکر ورور ګویا دې زمون کور ته راغی او د خوله کې مسواک نبی اسلام ورته داسې کتل، ما وایي د الله رسول مسواک ته پکار دی. نبی اسلام سر وخوځو، ها مسواک مې پکار دی. مسواک چې مې راواغېسته هغه ډېر سخت و، ما په خپله خوله کې ووه، ما مسواک په خوله کې پوس کړ، محمد رسول الله له مې ورکړ. نبی اسلام په حالت د زنکدن کې مسواک ووهه چې مسواک فاتح شو. نبی اسلام د دنیا نه رحلت وکړ، هغه مسواک د لاړو نه ډک و، هغه لاړو والا مسواک ما په خوله کې ووه، هغه لاړې زما خولې ته راورسېدې. ټول څوک سره سبحان الله، دا په ما دومره بخت و. نو اکثر خلک وایي چې دا واده، ما وایي شوال کې دوه څیزونه سنت دي، یو پکې واده سنت دی او دویم نمبر سنت په شوال کې شپږ ورځې روژه نیول سنت دی زما محترمو. نبی علیه السلام فرمایي من صام رمضان، چا چې د رمضان روژې ونیولې، بیا ثم اتبعه فی ست من شوال، بیا د شوال شپږ روژې ونیولې، نو نبی علیه السلام وفرمایل کان کصیام الدهر کله، داسې کار وشو انسان چې د رمضان روژې ونیسي او د شوال شپږ روژې ونیسي. نبی علیه السلام وفرمایل دا زما د امت محمدیه لپاره داسې شوه چې زما امت ټول کال بلکې ټول عمر روژې ونیولې. ټول څوک سبحان الله، دا شپږ روژې نیول داسې دي لکه یو انسان داسې دی چې یو انسان مزدور راولي، دې مزدورو کې د ده د مزدورۍ ټایم تر 2 بجو پورې دی. دی ورته وایي هلکه دا 2 بجو پورې خو زما ټایم دی، خو 2 غنټې تا له فری کار کوم. هغه مالک په هغه ټایم باندې دونه نه خوشحالېږي څونه چې په دا فری ټایم باندې خوشحالېږي چې 2 غنټې د ما کار وکړه. ما وایي دا رمضان دا یو مزدوري ده، ورپسې بیا د اور ټایم چې کوم د شوال شپږ روژې دي، او دا شپږ روژې والا توفیق چاته نصیب کړه، پته ولګېده الله د ده د رمضان ټولې روژې قبول کړي دي. ټول څوک سره سبحان الله. او فضیلت یې داسې دی، د روژې د یوې روژې د نفلي خبره کوم. وایي نبی اسلام مبارک فرمایي چې یو انسان یوه روژه د شوال نفلي ونیسي، وایي الله دې د جهنم نه دونه لرې کړي لکه د ځمکې نه چې انسان اسمان ته څونه مزل کوي، دومره الله دې د ځمکې نه لرې کړي. دونه انسان د جهنم نه لرې کړي. یا یو روایت کې راځي نبی اسلام فرمایي انسان په نفلي روژه باندې د جهنم نه دونه لرې کېږي چې یو مارغه دی د هغه عمر 1000 کاله دی، وایي چې دا مارغه په حالت د ماشوموالي کې د خپلې جالې نه پاسي و مسلسل تر مرګه پورې دې څومره مزل وکړي پر وایي بغیر د خوراک او څښاک نه، تر کومې پورې چې د مزل وکړ او دې مړ شو، وایي الله تبارک وتعالی دا انسان په یوه نفلي روژه باندې جهنم نه دومره لرې کوي. ښه زما محترم، نو چې بیا انسان د شوال شپږ روژې ونیسي نو بهترینه خبره ده که نه